ایمل ولی خان د پاکستان په آرمی چیف جنرال عاصم منیر باندې ډېر غټ تنقید کړی دی. تاسو له معلومه ده یو څو ورځې مخکې د پاکستان آرمی چیف او شهباز شریف ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کړی و چې دغه ملاقات دوران یو تصویر ډېر زیات وایرل شو کوم چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري. په دې تصویر کې که تاسو وګورئ زموږ آرمی چیف سره یو بریف کیس دی او په دغه بریف کیس کې د پاکستان څه معدنیات دي چې هغه ډونلډ ټرمپ لخی. نو په دې باندې ایمل ولی خان ډېر غټ تقریر کړی دی، یو ډېر دوادار تقریر کړی دی او زموږ په آرمی چیف باندې ډېر غټ تنقید کړی دی. ایمل ولی خان په دې تنقید کې څه خبرې کړي په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل طرف نه دا خبره هم ډېره زیاته وایرل ده چې پاکستان اسرائیل تسلیمولو والا دی. نو آیا پاکستان به اسرائیل تسلیموي که نه؟ دې حوالې سره پی ټی آی او مولانا فضل الرحمن صاحب یو صاف موقف مخې ته راغلی دی. د هغې څه موقف دی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ، ډېر اهم اپډیټس دي پکې او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کوي. ټول لومبنې په ایمل ولی خان باندې خبره کوو چې ایمل ولی خان په آرمی چیف جنرال عاصم منیر باندې څه تنقید کړی دی. ایمل ولی خان په سینټ کې دوادار تقریر کړی دی چې دا تقریر د آرمی چیف د هغه بریف کیس حوالې سره کم کړی دی کم بریف کیس چې آرمی چیف ډونلډ ټرمپ سره ملاقات دوران هغه بریف کیس کولاو کړی و او په هغې کې معدنیات جی. نو ایمل ولی خان وایي چې زمونږ آرمی چیف ځان سره بریف کیس ګرځوي او په هغې کې د پاکستان قیمتي معدنیات هم ځان سره ګرځوي. آیا دا څه مذاق دی؟ یو آرمی چیف کم آرمی چیف په دنیا کې داسې کړي دي کم چې زمونږ د پاکستان آرمی چیف کوي؟ چې زمونږ آرمی چیف دا کم حرکتونه شروع کړي دي نو دا خو ډیکټیټرشپ دی. د پارلیمنت په پاکستان کې هیڅ قسم اهمیت پاتې نشو. ایمل ولی خان دا هم ویلي دي چې راتلونکي وخت کې به ډېر ملکونه اسرائیل تسلیموي او هغې کې پاکستان هم شامل دی. پاکستان به هم اسرائیل تسلیموي او موږ ډېر خطرناک طرف ته روان یو. دا ایمل ولی خان دا بیان جاری کړی دی. کوم چې د آرمی چیف بریف کیس و د هغې حوالې سره هم ایمل ولی خان ډیټیل سره خبرې کړي دي چې د پاکستان کم زموږ آرمی چیف دی هغه ځان سره بریف کیس ګرځوي چې په دنیا کې داسې قسم حرکت تر اوسه پورې یو آرمی چیف هم نه دی کړی کم چې زموږ آرمی چیف کوي. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن اور پی ٹی آئی د اسرائیل معامله کې خبرې کړې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب د اسرائیل باره کې ویلي دي چې زمونږ هغه موقف ته کم چې د قائد اعظم د اسرائیل تسلیمولو حوالې سره زمونږ هغه موقف ته کم چې د قائد اعظم به دا خبره کول د اسرائیل حوالې سره چې اسرائیل یو داسې ریاست ته چې دا د مسلمانانو په زړه کې یو خنجر دی، دا یو ناجایز ریاست دی او پاکستان به هیڅ کله هم اسرائیل تسلیم نه کی. پاکستان به هیڅ کله هم اسرائیل از ا سټیټ قبول نه کی. که تاسو ګورئ زموږ په پاسپورت باندې مخه کلیام لیکلی وي چې دې پاسپورت باندې ته د اسرائیل نه علاوه ټولې دنیا کې ګرځېدی شي. مطلب اسرائیل نه علاوه مطلب دا دی چې زموږ پاکستان اسرائیل تسلیم کړی نه دی. اسرائیل په دنیا کې ایگزیسټ کېږي نه په نقشه کې. دا زموږ د پاکستان سوچ دی. خو اوس دغه اسرائیل تسلیمولو دپاره امریکا هم خپلې منډې تډې شروع کړي دي او مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي دي چې زموږ هغه موقف دی کوم چې د قائد اعظم ویلي چې دا ناجایز ریاست دی، دا د مسلمانانو په زړه کې خنجر دی، نو دا مونږ هیڅ کله هم نه تسلیمو. اوس دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ستاسو د اپډیټس حوالې سره سره ده خپله قیمتي رایه مونږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.